بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو اوریدونکو، زه یم آصف نثار غیاثي ستاسو په خدمت کې حاضر یم سنو حجرې پروګرام سره او د کشمیر حوالې سره به خبره لازمن نن کوو. 5 اگست او نن په ټول ملک یوم استحصال کشمیر منځل کیږي. په هغې به خبره کوو چې نن شپږ کاله پهله هندوستان څه کړي وو، 1947 کې څه کړي وو او بیا شپږ کاله پهله په 2019 کې څه وکړم. ورسره به موږ نن خبره کوو بدامنۍ خلاف چې کوم عوام را پاسېدلي، خلک را پاسېدلي، عام ولس را پاسېدلي، تنګ شوي دي. د فارسي یو متل دی چې تنګ آمد به جنګ آمد. موږ د پښتو کې وایو چې تنګ شي نو په جنګ شي. دا عوامي جرګې څه دپاره راغونډې شوي دي، د دې څه مقصد دی، د دې د کامیابۍ څه لار ده او واقعي د دې ضرورت او ورسره زمونږ په صوبه کې د جامعاتو د یونیورسټو چې کم صورتحال دی او کم مالی بحران روان دی، کم مشکلات دي. په خصوصي توګه کوم د پیښور یونیورسيټي خبرو کو د صوبې ټولو نه غټه او ټولو نه زړه یونیورسيټي ده. د نورو یونیورسيټو مور ورته موږ ویلو شو. دغه دا حالت دی چې دغه پنشنرانو ته پنشن هم نه ملاويږي، تنخواګانې پاتې دي، استادان او ټول سټاف پرون نه پړتال باندې دي. لیکن صوبائی حکومت په اردو کې وایي کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کله کشمیر خبرو کو کتونکو او اوریدونکو نو 1947 کې کشمیر یو ځل رانه واخیستو او په 2019 کې د کشمیر چې کوم خصوصي حیثیت یو د هندوستان په آئین کې هغه ختم کړی شو. اوس بعضې خلک دا تپوس کوي چې څه چلو شو، خو هندوستان سره اولم کشمیر و اوس هم کشمیر دی. بالکل دا خبره ټیک ده که 2019 کې هندوستان که کشمیر سره هر څوک کشمیر خو آزاد خو نو چې اوس آیا پابند شو. لیکن آی کې د کشمیریانو دپاره خطرناکې خبرې دا دي، ټول نه خطرناکه خبره چای کې کومه دا ده چې اول به د کشمیر نه بهر کم کس کم د هندوستان کم غړي د هندوستان کم اوسیدونکي هم په کشمیر کې جایداد په خپل نوم نشو اخیسته. نو دې لحاظ سره به کشمیریانو دا ویل چې یاره مونږ لږ محفوظ یو، زموږ ځمکې زموږ علاقې محفوظ دي. دې نه پس دغه شی ختم شو. اوس هلته هر چاته اجازت دی، نو چې چا سره ډېرې پیسې وي اب راځي کشمیر کې به آبادېږي. او د هغې نه بیا خطرناکه خبره دا ده چې د بي جے پي کوم حکومت دی هغه دا کوشش کوي چې هلته د آبادۍ تناسب کې فرق راولي. کوشش دا روان دی چې ډېر زیات غیر مسلم یعنی هندوان مقبوضه کشمیر ته واستوي، هلته یې آباد کړي چې د مسلمانانو د آبادۍ تناسب پکې کم شي. دا خصوصي حیثیت ختمېدل په دې باندې د کشمیر هغه خلک هم خفه دي کم به چې د هندوستان د آئین لاندې اوسېده، یعنی هغې به هندوستان سره اوسېدو له تیار وو. هغې اوس هغې هم دا وایي چې دا ظلم دی، دا زیاتی دی. اوس هغې هم را پاسېدلي دي. نو موږ به پرې څنګه غلي پاتې کېږو. هسې هم کشمیریانو سره ډېر ظلم شوی دی او دنیا کې دوه قومونه داسې دي، دوه ملکونه داسې دي، دوه ولسه داسې دي چې د هغې ته ډېر تکلیف تېر کو. یو کشمیر دی والا دي، یو زموږ د فلسطین نومونه دي او دواړه تقریبا په یو وخت کې یو 47 کې او د بل 48 نه مسله سټارټ ده. مونږ سره به نن میلمانه وي ډاکټر قبله حیا صاحب به مونږ سره خبرې کوي. سابقه وایس چانسلر دی د پیښور یونیورسټۍ، ورسره د اسلامي نظریاتي کونسل سابقه چیرمین هم دی. انجینیر احسان الله خان صاحب به مونږ سره وي، د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي ترجمان دی او ورسره د یونیورسټۍ بابت خبرو کولو دپاره به مونږ سره وي د پیوټا سابقه صدر ډاکټر محمد عزیر صاحب. درې واړو سره به په دې موضوعاتو خبرې کوو. د عوامي جرګو موږ خبره وکړه، باجوړ ورسره لکي مروت، بنو، وزیرستان، تقریبا هر ضلع کې جرګو یو سلسله روانه ده. او اوس ولس چې کم تنګ شوی دی د وسلوالو نه، نو هغې خپله جرګې جوړوي او ځي هغه وسلوالو سره کیني او هغې ته وایي چې خدای ته وګورئ بس مونږ معاف کوي، اوس یې زمونږ دا ځمکه مونږ له پرېږدئ، ستاسو د لاسه مونږ ډېر زیات تکلیف کیو. او دې نه پهله دې صوبه کې چې کله دا ترګری دهشتګردۍ دا لهر تېر شوی و، نو مونږ به دا وایو چې دا پبلک اویرنس چې عوامي شعور دا دومره زیات نو.
اوس د دې خلاف عوامي شعور دومره زیات بیدار شوی دی چې څه وخت سوات کې د راښکاره شوي اوس موده وړاندې د سوات خلکو چې کم بادرۍ سره د سوات په یو تحصیل کې پاسون وکړ، احتجاج یې وکړ، دا خلک مخ په شا کړ. دغسې اوس د دې احتجاج سلسله نور اضلاعو کې روانه ده او احتجاج نه خبر اوس وته عوامي جرګوله. صورتحال دې ته ولې ورسېدو؟ دې کې د صوبایي حکومت څومره کمزورتیا ده، د پاکستان تحریک انصاف پالیسي څه وه او څه ده، او زموږ نور جماعتونه په دې باندې څه وایي، او اوس دا وخت د دې عوامي جرګو ضرورت څومره دی، او آیا د کامیابیږي لګیا دي که نه، او آیا کامیابېدی شي، او د دې د کامیابۍ ضرورت څومره دی، په دې باندې به هم خبره کوو. او که ورسره بیا موږ وګورو نو زموږ صوبه کې اسم لکه خیبر پښتونخوا چې دا د تعلیم په معاملې کې زموږ صوبه ډېره وروسته ده د نورو صوبو نه، او د تقریبا د 1-2 کالو نه د جامعاتو د یونیورسټو ډېر لوی بحران شروع دی، مالی بحران دی، پیسې نشته تنخواه دپاره، پیسې نشته پنشن دپاره. بلکې نن ماته یو ملګري ویل چې په یونیورسټۍ کې د یونیورسټۍ امپلایز دپاره یو کالج جوړو، سکول او کالج جوړو، او د هغې ډېر ښه معیار و. نو اوس د بقول د هغې چې د یونیورسټۍ موجوده انتظامیه هغه کالج اوس بندوي، حالکې ټیچرز اسوسیشن ورته دا هم ویل چې مونږ به دې ته کسان درکو، مونږ به دا اوچلو بندوی یې ما، دا ډېر لوی ظلم دی. اوس ګورو چې دا معامله کم ځای ته رسي. خو دې لړ کې بعضې خلک دا هم وایي چې تیر ادوارو کې چې کوم حکومتونه وو هغې د یونیورسټو نه یا جامعاتو نه پلیسمنټ بیورو جوړ کړی و، یعنې هغې کې به برتیانې ډېرې زیاتې وشوې او هغه برتیانو په وجه اوس یونیورسټۍ په خپلو خپو نشي ودرېدی. نو په دې باندې به خبره کوو. ډاکټر قبله یار صاحب موږ سره په لاین باندې دی، هغې سره رابطه کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. السلام علیکم غیاسي صاحب. سر تاسو ښه یې جی؟ الحمدلله الحمدلله. نن خو جی پهله سوال خو به زه د مظلوم کشمیریانو حوالې سره ضرور کوم چې یو ځل رانه 1947 کې غریبانان غلامان که چلو بیا ورته یو لالی پاپ ورکړی وای چې خصوصي حیثیت ته ستاسو دغلته نور قومونه به نه آبادېږي فلان فلان. نو نن 6 کاله پهله هغه خصوصي حیثیت هم ورته ختم کو، او د هغې په وجه پاکستان کې دا د هر کال اوس یوم استحصال کشمیر مونږه منظور نن هم هغې حوالې سره ډېر پروګرامونه شوي دي. څه ګورئ چې د 1947 نه والې 2019 پورې کشمیریانو باندې څه تیر شو، څه پکار دي مونږ ته جي، او دا عالمي برادري ولې خاموشه ده؟ ډېره مننه محترم غیاسي صاحب، ډېر اهم سوال دی. یقینا چې د کشمیریانو تحریک چې کوم دی دا د هندوستان نه د آزادۍ یو ډېر غټ تحریک دی، او یقینا چې د انډیا چې کوم استعمار دی هغه دوی بالکل نه پرېږدي چې دوی خپل حق ملو شي، خو تر څو پورې به دا حق دوی د کشمیریان به تر څو پورې دوی د حق نه محروموي. د اقوام متحده قراردادونه موجود دي، د اقوام متحده قراردادونه چې کوم دي هغه ګرده دنیا د هغې حمایت کوي، او د کشمیر د آزادۍ او د کشمیر د هغه تحریک چې کوم دی د استحکام دا روان دی. او په دنیا کې که اوس تاسو وګورئ انډیا ډېر په بیک فوټینګ باندې روان دی، خاص کر د 10 مئی چې کومه واقعه وشوه، خدای پاک پاکستان ته یو بریالی ورکړه، خدای پاک پاکستان ته یو فتح ورکړه. نو زه امید کوم چې د دې سره په د کشمیر تحریک چې کوم وي دا به هم ډېره وده والي، او دا به انشاءالله د دنیا توجه هم مبذوله کی او کشمیریانو ته خپل حق ملو شي. ډاکټر صاحب دا هم راته ووایي چې ولې د پاکستان د ریاستي پالیسو حوالې سره لږ راته ووایي چې مختلف ادوارو کې زمونږ د کشمیر حوالې سره آیا پالیسو کې تاسو څه فرق کتلی دی؟ زمونږ د کشمیر حوالې سره موقف کې څه کمزورتیا راغلې ده؟ اکثر مونږ په یو بل باندې بیا الزام لګو چې فلان کشمیر خرڅ کو، فلان کشمیر سره دا وکړم، او که دا فرق وي پالیسو کې نو د دې نقصان خو بیا مونږ ته هم رسېدی شي. حالانکې زمونږ چې بانی پاکستان هغې دا ویلي دي چې دا شهرک دی د پاکستان، نو دا شهرک چې د دشمن په لاس کې تر څو پورې وي نقصان خو مونږ ته دی. نو ریاستي پالیسي ته تاسو په کم نظر ګورئ جی؟ بالکل دا زموږ شهرک دی،
او زمونږ د پاکستان ایجنډا چې کومه ده دا به نامکمل وي د کشمیر نه بغیر. دا سه مختلف حکومتونه کوم وګورو نو دا امکان شته چې په سټریټجی کې په حکمت عمله کې تبدیلی راشي، خو چې تر څو پورې زموږ قومي موقف ته قومي موقف زموږ نه بدلېږي او قومي موقف هم دا دی چې د کشمیر خلکو زړونه چې دي دا د پاکستانیانو سره درځيږي او دوی د پاکستان خپل ارض پاک حسابي او د هندوستان د انډیا نن سبا چې کومه خبره ده هغه کومه بیانیه چې جوړه شوې ده او پالیسی د هندوتوا د پالیسي سره دوی بالکل اتفاق کولو ته تیار نه. ډاکټر صاحب ورسره تاسو دا وینئ چې دا یو ډېر ښه موقع راغله د اپریشن بنیان المرصوص نه پس، ځکه چې د شمله معاهدې نه پس د ډېر وخته پورې کشمیر چې وه هغه عالمي برادرۍ د پاکستان او د هندوستان ترمنځ یو مسله ګڼله، خو اوس داسې ښکاري چې لکه دا مسله پیل ځل یو انټرنیشنل لیول ته بیا لاړه او د دې ګواهي بیا د امریکای صدر ټرمپ هغه بار مختلف هغه ټویټس کوي چې آی کې هغه دا ویلي دي چې موږ د حل کولو له تیار یو. نو تاسو دا غنئ چې دا اوس یو ښه موقع ده چې پاکستان په یو جارحانه انداز باندې یو عالمي سطح باندې یو مهم چلی او عالمي برادری مجبوره کی چې اوس څه د کشمیر حواله سره فیصله وکړي. یقینا چې د شمله معاهدې نه بعد اول غټه خلاف ورزي خو انډیا وکړه، واغه دا چې کشمیر حیثیت ختم ک او هغه د خپل انډیا سره انیکس ک، نو دا غټه خلاف ورزي وا او بیا اوس د لسم مئی د بنیانو مرصوص نه بعد اوس دا وخت راغلی دی چې دنیا هم دا محسوس کړل چې انډیا په غلطه ده او د انډیا جارحیت اوس بین الاقوامي طاقتونو هم تسلیم ک. نن چې څه طریقې سره امریکا لګیا دا او پریزیډنٹ ټرمپ بار د انډیا په حواله بیانونه ورکړي، نو دا ښکاری چې د پاکستان بیانیه اوس مضبوطیږي او دا ټول کوششونه به امید لرو چې دا به کشمیریانو د زړونو چې کوم आवाज دی د هغه لپاره به د تقویت باعث جوړي. او ډاکټر صاحب کوم د خپل وطن خبرو کو نو دغه کوشش دا کیږي چې پاکستان کې د عدم استحکام وي، پاکستان کې دهشتګردي وي، وینه دي تویږي، ډېر په مشکل سره موږ امن راوسته وای. بیا د 13 کالونو موږ ګورو چې د امن دشمنان سرګرم شوي دي. تاسو څه ګوري دا وخت د صورتحال او دی وخت کې چې کوم د حکومت د طرف اقدامات روان دي ورسره د عوامو شعور چې څومره بیدار شوی، تاسو او بکتلی چې په مختلف اضلاعو کې اوس باقاعده جرګې ناستې دي واغې زی وسلوالو ته وي چې خدای لوګوري دلته نوځي. د دې عوامي شعور بیدارۍ نه پس تاسو څه ګورئ چې کله پاکستان ولس همداسې متحد پاتې شي نو د امن د قیام د پاره موږ به څومره زر مخکې لاړ شو؟ بالکل زه خوشبینه یم، خاص کر د بنیانو مرصوص نه بعد په بین الاقوام کې د پاکستان په عزت او په احترام کې ډېره اضافه وشوه او اوس زمونږه ګاونډي ملک ایران چې کومه مسله جوړه شو د اسرائیل سره، هغه هم ایران او زمونږ په منځ کې ډېره ښه یو د روابطو د تعلقاتو یو نوې صورت جوړ شو، نو هغه سرحد هم زمونږه اوس ډېر مستحکم شو. اندرونی طور چې دا کوم نوې صورتحال دی په باجوړ کې، په تیرا کې، په وزیرستان کې، په نور ځایونو کې اوس د امن پاسونه نه را پاسېدلي دي، تحریکات را پاسېدلي دي او هغه چې دا کوم د مسلح دهشتګرد خلک دي دوی ته وایي چې تاسو زمونږه د علاقې نه بهر وځئ او خبرې روانې دي، دوی ته خپل شرایط هم ښه دي. نو امید دا دی چې دا سټریټجي یو ډېره کامیابه سټریټجي ده او ان شاء الله دا هغه چې کوم دی دا اندرونی زمونږ عدم استحکام دا به هم خدای په استحکام کې بدل کی. افغانستان د امیر المؤمنین مولا هبت الله فتوا هم راغلی دا، باید چې دوی په فتوا باندې نورم ټینګار وکړي او دا عناصر چې کوم په پاکستان کې عدم استحکام پیدا کوي دا ناکام کړي شي.
اخره کې را د ډاکټر صاحب یو سوال تاسو د شعبې سره چې کم کې تاسو پاتې وي تاسو نه صرف مونږ تجاویز اخیستل غواړو تاسو د پیښور یونیورسيټي کې ډیر وخت تیر کړی و هغه وخت د یونیورسيټي حالات ډیر زبردست وو تاسو څه وجه غنئ چې دا جامعاتو کې چې کم مالی بحران را پیدا شو د دې غټه وجه څه ده او دا بحران د ختمېدو لار به څه وي؟ غیاسی سے کتا سو ګړ د دنیا وګورئ جامعات چې کوم دي په جامعات کې تعلیمی سرګرمه انتظامی سرګرمه او د تحقیق سرګرمه دا داسې یو کار نه دی چې هغه مونږه بغیر د پیسو نه بغیر د سټیټ د سپانسرشپ نه وکړې شو تاسو به اوس کتلی وي چې هارورډ یونیورسيټي په امریکا کې چې هغه پبلک یونیورسيټي نه ده ا پرایویټ یونیورسيټي ده خو پته ولګېدله چې څومره غټه پیسہ هغې ته د امریکې ریاست او د امریکې مرکز وفاق ورکوي نو یونیورسيټي بغیر د حکومت د سپانسرشپ نه چلېږي دا بدبختي ده چې د 1300 کالو نه حکومت اوس یونیورسيټي ته توجه نه ورکوي او فندونه په ډېر کم کړل بلکې تقریبا ختم کړل او دوی دا غواړي چې د دې نه هم داسې یو دکان یا یو پلازا ته جوړه شي دا پلازا بخپله پیسې په خپله ګټي او په خپله به خرچ کوي نو دا د کمرشلیزم چې کوم سوچ دی دا د یونیورسيټو ته د نقصان ورکولو باعث دی چې تر څو پورې حکومت په دې کنوینس شوی نه وي چې یونیورسيټي په کمرشلیزم نه چلېږي پرټیکولرلی چې کومې پبلک یونیورسيټي دي هغه د پبلک ته خدمت لپاره وي په کمرشلیزم بالکل نه چلېږي نو تر هغې پورې به دا مشکلات وي باید چې حکومت په دې خبره ځان پوي ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو د ټایم ورکولو الله عزت وکړي جی مننه تاسو واورید ډاکټر صاحب د یونیورسيټو حواله سره ډیره دلچسپه خبره وکړه موږ به کوشش کوو چې همدغه سوال موږ انجینر احسان صاحب نه هم کوو او ډاکټر زیر صاحب نه هم کوو چې آیا جامعات په خپل ځان نشي چلولې دا پالیسی په ټیک نه وي او که د حکومت سرپرستی به ضروری وي ورسره هغې دا خبره مو کا قبلایا صاحب زموږ توجه دې طرف ته وګرځوله چې هندوستان او پاکستان شمله معاهده کړې وه پاکستان همیشه دپاره چې معاهدې وکړي نو کوشش کوي چې د هغې پابندي وکړي او هندوستان بیا د شمله معاهدې سنګینه خلاف ورزي بقول د ډاکټر صاحب ډاکټر قبلایا صاحب 2019 کې هغه وختو کا چې څه وخت د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کو او هغه خپل یو عام ریاست عام صوبه وګرځوله نو هغې نه پس پاکستان ته پکار دادي چې شمله معاهدې پابندیان ختمې کړي خو د خوشقسمتۍ نه موږ به دې ته خوشقسمتي ویو چې د هندوستان سره کم یو دا جړپ وشو کم دا یو جګړه وشوه دې نه پس د عالمي برادرۍ په نظر کې د کشمیر د مسلې اهمیت یو ځل بیا را ژوندی شوی دی یو ځل بیا را پیدا شوی دی او د هغې اندازه موږ د دې خبرې نه لګولی شو چې د امریکې صدر ټرمپ څو وارې یعنی یو ځل نه څو وارې هغې په خپل ټویټس کې دا ذکر کړی دی چې کشمیر یو مسله ده او دا مسله به مونږه که پاکستان او هندوستان وغواړي مونږ هغې سره دا مسله حل کولو ته تیار یو تعاون پکې کولی شو او دلچسپه خبره دا ده چې هندوستان همیشه دپاره دا ویلي دي چې کشمیر زما حصه ده او د دنیا د یو ملک په دې معاملې کې ما سره کار نشته دی او په دې معاملې باندې هغې دومره لوی فنډینګ کړی دی انویسټمنټ یې کړی و دنیا کې چې کومې خپلې سفارتخانې وې کروړها او اربها ډالر یې په دې لګولي دي چې صرف دنیا ته دا باور کړي چې یاره کشمیر زما حصه ده خو د یو جنگ نه پس واقعي چې دا دنیا ده د طاقت په ژبه پوهېږي پاکستان دنیا چې کله د پاکستان طاقت وکتو نو اوس هغې دا وایي چې د پاکستان موقف ټیک دی کشمیر سره زیاتې شوی دی دا مسله حل کول پکار دی د دې علاقې او د دې په وجه به د دنیا امن ته همیشه دپاره خطره لاحقه وي
په دې لړ کې موږ ګورو چې ډاکټر احسان صاحب به موږ ته سوی د ان پی مرکزی ترجمان ډاکټر احسان صاحب موږ سره په لاین باندې دی هر کله ورته السلام علیکم. علیکم آصف صاحب سال دې خیر دې تاسو احسان بھائی تاسو ښه صحت هم ښه دی جی؟ شکر دې الحمدلله. پہله خبرات احسان صاحب لګ دا وایي نن 5 اگست د کشمیر ورځ مونږه منظور ما ته صرف د دې خبرې لګ دغه کوي چې د دوه ملکونو په منځ کې ترسو پورې دا مسله وی نو تاسو دا غړی نه چې دا جنگونه بم جاری وي دا امن ته خطرم وي او د کشمیریانو دا حق نه دی چې هغه د خپل مستقبل په خپل فیصله وکړي او اوس په کار نه ده چې دنیا په دغه شلم یو وشتمه صدا کې چې دنیا په خپل دغه وادو باندې عمل نشي کولای دا یو زیاتې نه دي سګوري تاسو چې دا مسله بخصوص مستقل حل کېدل نه پکار جی. جی السلام علیکم. آصف صاحب دا سدا چې دا بالکل پکار دا او چې څومره تنازعات دي په دنیا کې هغه ټول حل کېدل پکار دي. هندستان پاکستان په دې تنازع کې بنیادی مسله دا چې اغل ته په کشمیر کې په کروڑونو خلک ته داوی دا دوانه ملکونه لري خود دې زیات تکلیف چې کم دی دا غزي خلکو تیر کړی دی. بالکل دا وطنونه دا ملکونه د خلکو د پاره وی د شهريانو د پاره وی په دې کې پرایورټي او مقدم دغه خلک وی دا وی ویل تکتل پکار دي او په دې کې که هر یو پارټي انوالو تا مثلا که پاکستان دی که هندستان دی که چاینا دی تاسو ماحول جوړول پکار دی چې څنګه یونایټډ نیشن د پلیبیسټ خبره کړې ده او په هغه پلیبیسټ کې د اغوی درې وانه آپشن چې کوم دی هغه ته پکار دی هغه خود مختار اوسېدل غواړي که هغه آیا یو تر هندستان سره الحاق کوي یا پاکستان سره کوي خود دوی سره خپل اختیار د راتلونکي ژوند پکار دی چې هغه ورتوي نو دا به هندستان که غواړي چې په دې ریجن کې دی یو تجارتي هب جوړ شي دا ریجن دی دا دومره بهترین ریجن دی دلته کم او بیش 2.5 ارب انسانان اوسېږي. بالکل که د دې د منځ نه تنازعات ووتل د پاکستان هندستان منځ کې د هندستان پاکستان او د هندستان چاینا په منځ کې نو دا خطه خو به د کاروبار د پاره د دنیا ټولو نه آیډیل خطه وی چرته چې نیمه دنیا اوسېږي ته مطلب دا چې د نیمه دنیا تجارت هم په غزي کې دی خو پاغي کې خند څه دی مسلې څه دي هغه ستونزې کم چې د دوه هوادونو په منځ کې خبره مخې ته نه بوزي. او احسان صاحب ورسره کومه خبره وکړو د پاکستان د خارجه پالیسۍ کې تاسو څګوري چې دا موقع اول دنیا پاکستان سره اتفاق نه کولو کشمیر به د پاکستان او هندستان مسله نه ګڼله د اقوام متحده قراردادونه هیر کړی وای بیا چې کله د 13 ورځو کې د جنگ شو موسم دا خبرو ک چې د دنیا د طاقت په جواب کویږي نو چې کله یو کته چې پاکستان خو پوزیشن په جنگ کې خپاته شو اوس دنیا دا ریلایز کوي چې نه به دا مسله خوشتا دا خو عالمی سطح باندې یو مسله ده سګوري چې دا موقع نه ده پاکستان د پاره چې اوس په خارجه په محاذ باندې سفارتي کوششونه تیز کی چې د دې مسلې یو پوره منحل ممکن شي. تاسو د جی چې د دې مسلې پوره منحل چې کوم دی کنه په صحاده پورې خودي کې د پاکستان خلکو د دې نتیر شوی حکومت کې دا کم چې الته کې یو آرټیکل ختمېدو علاوه او جی په هغه کې خو د پاکستان د فوج هم خاموشي و د عمران خان هم خاموشي و د دې مطلب دا چې په هغه زمانہ کې په دغه خبره دا غوي اتفاق وو دوی دا سټیټس کو بحال ساتل غواړي ماته چې کوم خبره ښکاری هغه دا چې دوانه چې دا کم سټیټس کو دی دا بحال ساتل غواړي نه پاکستان سیریسلی د هغه طرف کشمیر ته زور کوي نه هندستان د دې طرف ته زور کوي نو خپل سټیټس کو انټرنیشنلی ریکګنیشن غواړي داغه باقی د کشمیر د خلکو بس حالي دا غم ما په خیال نه د هندستان سره شته نه د پاکستان سره شته
او نه د چاینا سره. احسان صاحب که خپل او دنیا سره خو په دې نشته ده، دنیا په هر کسی ته د خپل مفاد سره ګوري. نن د پاکستان کله کومته سکیورټي پوزیشن په پاغي کې پروفایل خښوي د دنیا زکه تا سره ده د طاقت په جواب وي پرونه پورې هندستان سره وا نو تا ریلایبل نه وي دا خبره. بالکل او ورسره احسان صاحب دا راته وایي چې دا وخت په پاکستان کې په مختلف ضلعو کې په خصوصي توګه کوم د خیبر پختونخوا خبرو کو د امن امان صورتحال چې کم تیزه سره 13 کال یو نیم کال نه خراب شو. په دې باندې موږ ډېرې خبرې کړې دي، تاسو ته هم د دې وجوهات پته ده چې یاره د صوبایي حکومت خاموشي څنګه پاتې شوه. خو اوس موږ دا وکړه چې عام ولس کې یو شعور را پیدا شوی دی او هغه دا وایي چې بس انف از انف، تنگ آمد به جنگ آمد. نو اوس جرګې جوړیږي او هغه جرګې زی وسلوالو تکینی او هغې سره اوس مخامخ خبرې کوي. یعنی 20 کاله پهله دا شی د تصور مونږ نشو کولی. د دې عوامي شعور دی بیداره نه پس تاسو څه ګورئ چې یاره د دې جرګو ضرورت څومره دی او د دې جرګو د کامیابی تاسو ته څومره امکانات ښکاري؟ تاسو دا جی چې اوس د کې تاسو دا سوال ډېر انټرېسټینګ سوال دی. سما اولنې سوال دا دی چې دا عام ولس چې کم زیتا سی جرګولا طالب سره جرګه کوي هغه ځای چې کم دی آیا زموږ سکیورټي فورسز ته نه دی معلوم؟ نو چې معلوم دی د ښار دننه ولې جنګ کیږي، هغه ځای باندې ولې اټیک نه کیږي چېرته چې عام خلک جرګې لتلی شي؟ نو چې کم خلکو په ذهنونو کې دلته ابهام دي، شکوک و شبهات دي، هغه بیا داسې قسمه خبرې هغې له وده ورکوي. دا جرګې چې کوم دي دا خو اوس ولس خپل کیسه کوي که نه. ولس دا وایي چې رور نه اپریشن منو، نه د طالب د طرف نه په موږ باندې اډوانسمنټ منو، نه زموږ نه خپل کورون ته وتو ته تیار یو. دا د ولس واضح پیغام دی. عوامي نشنل پارټي هم دا سټانس لري چې 21 اپریشنز شوي دي دلته، خلک ډسپلیس شوي خلک دوباره آباد نه کړی شو، ریهابیلیټیشن اون شو او هغې نه باوجود اوس بل اپریشن کیږي. نو د تیر شو اپریشنو صحیح حساب کتاب خو پکار دی کنه. خو بیا چې کوم ورځو کې تا اپریشنز کې هغه ورځو کې چې چرته مذاکرات کیږي هغه ځایونه واضح دي، خلک ګرځي خو واضح دندناتې ہوئے او هغه دغه پورې سیف دي. د دې څه مطلب دی، د دې څه مقصد دی؟ نو خبره دا نان سټیټ ایلیمنټ چې کوم دي د دوی په حواله سره دا واضح موقف پکار دی او دا به د حکومت د طرف نم راتلل پکار وي. حکومت یو ورځ یو خبره کوي دلته فیلیر یو طرف دا دی او احسان صاحب زما سرندر او کولاپس او زما سوال عمره زما دویم سوال عمره دی ګورنمنت چې کوم دی هغه څنګه نه لري، اختیار نه لري. عمده لازم دا راته وایي چې په دې مسله کې د صوبایي حکومت رول ته تاسو په کم نظر ګوري، خاص طور باندې موجوده صوبایي حکومت د تیر یو نیم کال؟ تاسو आवाज لږ کم راځي اسف. هلو आवाज صحیح دی جی؟ هلو هلو جی आवाज درځي جی؟ هلو مونږ هم دوباره کال کوو جی تاسو ته. دوباره زمونږ رابطه کټ شوه، فني خرابي ده، دوباره مونږ ملاوو او هغې هم دا خبره وکړه چې د صوبایي حکومت رول چې کم دی، کردار چې کم دی، هغه ډېر کمزوری پاتې شوی دی تیر یو نیم کال نه او ورسره د وفاقي حکومت د بې وسۍ ذکر هم کوي. نو زمونږ هغې نه به سوال هم دغه وي چې دا وخت د سلام علیکم. سلام جی زما سوال دا دی چې تیر یو نیم کال نه دا کم موجوده صوبایي حکومت ته د دې رول ته تاسو په کم نظر ګورئ او تاسو دا ګورئ چې د دې غیر سنجیدګۍ هم ډیر زیات نقصان ورکړی دی او ورسره تړلی سوال دا دی چې وفاقي حکومت هم د معاملې کې دومره وروستو موږ ته ولې ښکاري، هغه پکې ولې دومره دلچسپي نه اخلي؟ تاسو دا خو ټول انټروایند خبره ده جی. دا هایبرید نظام کیسه شروع شوه د عمران خان نه، هغه کنټینیو شوه. اکه هایبرید نظام راغلو شهباز شریف تی په ډي ایم په زمانه کې هم قبول کو او اوس هم قبول کړی دی. اختیار چې کم دی تقسیم شوی دی، کم چې د حکومتي اختیار دی
باقي ادارو خپل اثر رسوخ غم په خپل ځای دی. ګوره د ملک کې 88 کال شو د خبره چا نه پټه نه ده چې د طاقت مرکز چرته دی. ځکه خلک چې کم دی په مس کې پکې حکومتونه هیر کی او حکومت په باره کې څه نه وایي. ولې د طاقت مرکز چرته دی؟ بیا د طاقت مرکز سره چې ستا آرمي چیف د ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي نو دا نور انډوس شي چې د حکومت خو پکې کار نشته. که سبا نورم څه کیسې کیږي نو دا خو دوی ډایرکټ کوي. یو خو په دې په حواله سره پالیسی واضح پکار ده چې فدرل ګورنمنت ځان اسرټ کی. کوم پورې چې د پروینشل حکومت تعلق دی، پروینشل حکومت خو د 12 کالو نه ټوټل فیلیر دی. دلته خو د پورا نظام کولاپس شوه دی. په دې 2 کال کې په فاټا کې هیڅ قسم کار نه دی شوه. ګوره دا ایکستریمیزم او ټیرریزم د پاره کم ځوانان راځي چې بیروزګاری بالکل او سبق مواقع نه وي، بل څه داسې مقصد په ژوند کې نه وي، هغه ځوانان دوی ته ملایوي کی. بیا چې کم دا نان سټیټ الیمنٹ دي اوس په دې کې فرقونه او سیګریګیشن دا دی چې دوی کم چې په خوا د دوی سره الاینس کیو. ګوره دنیا کې ډېر ملکونو نان سټیټ الیمنټس جوړ کړي دي، خو په خپل ځمکه د پاکستان به واحد ملکی چې هغه جوړ کړی دی چې هغه د پاکستان د پاره نن په خپل د ټولو نه غټه مسله شو، ستونزه شو. بیا پکې پته نه لګي، بیا پکې ګوډ دی بیډ دی، دا ټولې کیسې به سټیټ واضح کوي. عام ولس ته پته نه لګي. عام ولس ته زور سره راځي. صوبایي حکومت ته پکار دا نه دي چې په دې معاملې کینی او دا نور جماعتونه په اعتماد کې واخلي. مونږ خو چې ګورو که د نور جماعتونو اي پي سي وي نو صوبایي حکومت یا دغه پارټي غیر حاضر یا چې د دې اي پي سي وي نو نور غټه پارټي پکې نه وي نو دا چې په یو میز مونږ نه کینو دا مسله به څنګه حل کیږي؟ کوی جی مونږ خو اوس هم تاسو به کتلی کامي جرګاو کا دي نه مخکې په دې کې ناستو ټول خلک مو راغوښتي، د پی ټی آی نم خلک راغلو. ته حکومت اوس تاسو تضادات تاسو ته وایم ته اي پی سي راغواړي نو اي پی سي د لپاره راغواړي چې تاسو وې ماته تاسو خو نېشنل اکشن پلان شته دی. بالکل تعالی خو فیصله کول دي نو ستاد اي پی سي اجت د څه خبرې ده. زما اجت ته چې زه تاسو هم چې زما عام آبادی چې کم دی دې ته نقصان نه رسی، زما خلک نه ډیسپلیس کیږي او زه د هغې مخنیوي وکم. زه لارم خیم، زه احتجاج هم کوم، خو مونږ نور دې ته تیار نه یو چې پښتانه دې د باجوړ نه، د کورم نه، د وزیرستان نه، د تیران نه کډې په سر بیا راځي او بیا څوک دوباره آبادیم نه. تاسو لاړ شئ نن په وزیرستان کې وګورئ کوم هغه آی ډي پی سکیمې اوسه پورې موجود دي. احسان صاحب ورسره حکومت په دې کې جی جی چونکه د دې الته کې که په خلکو پیسې لګېدلې وي که ریهابیلیټیشن شوی وي هغه الیمنټ چې کوم د ریاکشن د وجې غصې د وجې یا د تکلیف او نقصان د وجې او ډیسټریکټ شوي دي، گمراه شوی دي، تاغي سره انګیجمنٹ شوی وي، ریهابیلیټیشن شوی وي د هغه خلکو او دا ټوپک خلکو غرزولې وي او راغلې وي عام سم ژوند تیرولا. دا کار خو د حکومت وو کنه د صوبایي حکومت دا غیونه کړی شو. صوبایي حکومت کولو، صوبایي حکومت خو صاحبہ دغه طرف ته بالکل سترګې پټې کړي، غوږونه پټ کړي. غم چې کم دی د دې صوبې د امن، د دې صوبې د خلکو ته عوامي نېشنل ګوند سره دی. صرف شپه اوس مونږ بیا اي پی سي کو په 14 تاریخ اسلام آباد کې حکومت هم راغواړو، وزیر اعظم هم راغواړو، صدر صاحب هم راغواړو چې رور مونږ ته لار وخایي چې د پښتنو لار څه ده. احسان صاحب تاسو خبرو کا د نوجوان نسل د نوجوان کول چې هغه چې بیا بیروزګار وي دا وخت د صوبې کې د جامعاتو یو ډیر غټ بحران روان دی او موږ اوس په دې باندې خبره کوو. تاسو نه پس موږ سره د هغې میل موږ سره موجود به وي. پیښور یونیورسټۍ کې هړتال روان شوی دی، تنخواګانې نشته، پنشن نشته. د پیښور یونیورسټۍ کې یو کالج و د یونیورسټۍ امپلایز یونین د امپلایز دپاره یونیورسټي ماډل کالج ټایپ تاسې شی هغه بند کو چې بھئی دا موږ نشو چلولی. یونیورسټي انتظامیه ورته ویل هړتال جاری دی، تنخوا نشته، پنشن نشته دی. ما ته دا وایي چې د دې جامعاتو د مالی بحران غټه وجه څه ده؟ بعضې خلک په تاسو هم دا الزام لګوي چې تاسو په دور کې یونیورسټۍ سیاسي مقاصدو لپاره جوړې شوې او هغې کې ډېرې زیاتې بھرتیا وشوې.
تاسو څه غنئ چې دا وجه دا کنه دا نور وجوهات هم دي؟ ما ته دا وایي جی آصف صاحب جی چې د دې صوبې ټول بجټ څومره دی، یعنی تقریبا 2 ټریلیون ته رسیدلې دی. بالکل. او په هغه صوبه کې په هایر ایجوکیشن باندې د جی ډی پی ستا خو ویلي چې زه په 2.5 یا 3% لګوم کنه. کته هغه ولګې 3% ستا یو یونیورسيټي هم کرایسس کې نشي کېدی. مونږه د راتلونکي وخت د پاره، مونږ د کام د راهنمایي د پاره، د کام د پاره د راتلونکي وخت فکر او سوچم کړو چې بھئی دا کیسه بیا کې دې شي مونږ له سوک نه کوي یا ډیلیبریټلی سوک کی ساري. مونږ ځکه دومره یونیورسيټي جوړ کړې وې ته ما ته وایي چې په تاریخ کې دومره د ګریجویټ تعداد کله را پیدا شي او پښتونخوا کې پس دا غینه چې مونږ د یونیورسيټي جوړ کړي نو مونږ خو یو قدم کې خودو. اوس ته 100 ارب روپیم هایر ایجوکیشن نشي لګولې او تا د درنو د پاره د عمران خان د رهایی د پاره د سټي ماشينري استعماله، پیسې استعماله، کروڑونو روپو خوراکونه لګي خلکو ته. ستا کرپشن چې کم دی داغه داستان او کہانی ختميږي نه نو بیا بخلک وایي چې دا مس مینجمنت دی، بیډ گورننس دی، کرپشن دی. عوامي نېشنل پارټي د کام د پرمختګ بنیادی خو دومره یونیورسيټي جوړولو سره دوی نشي چلولې. کام ته فکر پکار دی، یونیورسيټي جوړولو والا جماعت به منتخب کې او که یونیورسيټي بندولو والا به منتخب کې. یونیورسيټي غټي جوړولو والا که د یونیورسيټي ځمکې خرڅولو والا به منتخب کې. کام ته په دې فکر پکار دی او هغه نور خلک هم که ما سره په بل لار بد نشي کولې نو په ما داسې نااهله حکمرانان کرا تپي زمونږ د چا سره هیڅ جنگ نشته. صرف نه ساتي موږ دا وایو چې د دې صوبې وسایل، د دې صوبې اختیار د حکومت د خلکو او چې کم از کم د دې صوبې پرمختګ مخکې روان وي زموږ د چا سره هیڅ قسم ستونزه نشته. اخیری ماته دا وایي تاسو په خیال د دې بحران حل څه دی؟ الته وفاقي حکومت هم فندز بند کړي دي. اوس ما سره کې ولایات سے پلاین باندې وغیرہ ډیره کلی خبرو کا چې د امریکای بشانت ملک کې پرایویټ یونیورسيټي هاورډ یونیورسيټي مثال هغه ورکو چې پرایویټ تا او امریکای حکومت هغه ته به تحاشا فندینګ کوي. نو هغه دا وایي چې دا هایر ایجوکیشن استاسو والا خبره وکړه چې دا د ریاستي سرپرستۍ نه بغیر ممکن نه ده. استاسو په خیال د دې حل څه دی ورجی؟ د دې حل دا دی چې تا په $1 مليون د ورلد بانک یا د ایشین بانک پیسې ملاوي شي او ته په خلکو کې غواګانی چرګي او چې لې دا تقسیمه بجای د دې چې ته پیسې ریسرچ لپاره ورکې یونیورسيټیانو لا دا کم تھینکینګ دی، دا کم فکر دی. نو نا اهل خلق چې په حکمرانی نه پويږي، کرپټ خلق په خبره نه پويږي، دومره داسې عجیبه ایم پی ایګان دي پکې چې د لزر نه مخ کې شمار ولا نه ورزي خو په پیسې ولا ورکې په بورو کې وړي. ټیک نو داسې یو تنظیم به څنګه چلیږي؟ کام لم فکر پکار دی او پښپناهانو لم فکر پکار دی چې نور دا صوبه په دې سره دغه پی ټی آی غونټي خلکو باندې مغر کوي. ډیر مننه احسان بھائی، خوشاله اوسئ. تاسو د خبرو احسان صاحب هم هغه خبرو کا چې کوم ډاکټر قبلایات صاحب کا موږ ډاکټر عزیر صاحب سره په دې باندې خبره کوو چې تعلیم داسې شعبه ده چې هغه کې ترقی یافته ملکونه هم په جامعاتو باندې سرکار پیسې لګي او دلته مونږه د جامعاتو نه دا توقع ساتو. ډاکټر قبلایات صاحب ډېر ښه نشاندهي وکړه چې جامعات به یو کمرشل بلډینګ دی، یو کمرشل اداره به او بس اب پیسې ګټي او په ځان به لګي. نو د دې مطلب دا دی چې کم الته سبق ویلو د پاره الک راځي دا ټول بوج به داغي په جیب باندې راپروزي. نو ځکه خو دا وخت یونیورسيټو تعلیم دومره ګران شو چې عام ولس کوم دا وایو چې د ډیر غټ تعداد کې ولس اوس دغه بوج نشي برداشت کولای چې په یو ډیګری باندې د اغي د کال 1.5 لک نواله تر 3 لک 4 لک 15 لک ولګي. بیا د میډیکل او د انجینرینګ تعلیم وګوري، بالخصوص د میډیکل تعلیم وګوري نو 5 لک 8 لک 10 لک روپے سالانه سو کم غریب سړی ورکول شي. بالخصوص چې کوم د پرایویټ کالجونو جوړ دي. بیا زموږ د یونیورسيټو کالجونو کې یو بل دستور روان شو چې
سیلف فینانس باندې راځه کبي زور درکې بس داخله در کومه پیسې رو باسه نو دا هم د غریب او د بیوسه خلکو لار بندولو یو خبره شوه د دې د پاره اخر دا انجینیر احسان صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې پکار دا د صوبایي حکومت ته چې د هایر ایجوکیشن د پاره ټیک ټاک فنډز مختص کی بل یو مسله زموږ د صوبې دام دا په دې باندې هم سبق خبره کوو موږ دنه پهله په خبرې کړم دي چې نورو صوبو خو هایر ایجوکیشن کمیشن خپل جوړ کړی دي صوبایي او خیبر پختونخوا لا تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی نو دا چې تر څو پورې صوبایي هایر ایجوکیشن کمیشن نه وینو آیا دا مسله به حل شي که نه موږ به کوشش دا کوو چې د زموږ چې کوم پروفیسران صاحبان دي د هغې موقف هم راشي د هغې د طرفه ډاکټر محمد عزیر صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغې سره خبرې کوو السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم سر ډاکټر صاحب تاسو نه پهله مونږ انجینیر احسان خان سره هم خبرې وکړې د ان پی ترجمان بیا قبله ایا صاحب سره هم خبرې وکړې پهله خو مونږ ته دا و چې دا وخت د پېښور یونیورسټۍ اصل مسله څه ده او دا صورت مختصر مونږ ته په دې پوه کې چې دا صورتحال دې طرف ته ولې ورسېدو جي ډېره مهرباني جي ستاسو مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ په دې پروګرام کې واغستو سرجي داسې ده چې تاسو وایي چې دې ته موږ ولې راورسېدو دې وخت لومبیا مسله خو زموږ دا ده چې موږ ته فاینانشل ایشوز دي او ایشوز دا دي چې یونیورسټي سیلریز او پنشن نشي ورکولی د سپیرو شپږو کالو نه خلکو ته کموټیشن نه دی پېښ شوی د هغې نه علاوه چې کوم منتلی پنشن او سیلریز دي په هغه کې د تېر کال هم زموږ د درې څلورو میاشتو څه پارشل سیلریز پاتې دي او اوس په دې کال کې چې کوم دی نو د جون د میاشتې سیلري موږ ته نیمه میلاو شوې ده نیمه پاتې ده او د جولای د میاشتې سیلري کومه چې په 1 اګست باندې په کار و چې موږ ته میلاو شوې وي هغه هم نشته نو دا د فاینانشل سچویشنز دي او تاسو ووایئ چې یاره دې ته ولې راورسېدو او جی نو د هغې مین ریزن دا دی چې مخکې به چې کوم دی نو د یونیورسټۍ چې څونه به د یونیورسټۍ انکم 50-60% هغه اوس هم شته بلکې د هغې نه سیوا شوی دی خو د 30-40% به موږ ته د هایر ایجوکیشن کمیشن نه میلاوېده تقریبا په هغه وخت به موږ ته 1900-2000 میلیون یعنی 2 ارب روپۍ میلاوېدې هغه سره په د تیر د 18 امندمنټ نه پس په هغې کې هغې هر کال 5% 10% کمې راولي هغه راورسېدې 1300-1400 میلیون ته الان کې چې کوم انفلیشن دی او کومه اضافه او کومه خرچې سیوا شوي د هغې په مناسبت سره هغه په کار و چې هغه اوس سیوا شوی او هغه 3.5 اربه ته رسېدلی دی نو هغه د هغې کمپنسیشن چې دی نو هغه دا و چې هغه صوبایي حکومت پوره کوي او صوبایي صوبې چې څنګه نورې صوبې دي لکه په سند کې په پنجاب کې او په بلوچستان کې ون هغې باقاعده هر کال یونیورسټو له بجټ دي او هغه پیسې ورکوي خو د بده مرغه زمونږ په صوبه کې د تیرو د درېیم حکومت دی چې د پی ټي آی ګورنمنټ دی خو دې تر نن ورځې پورې 1 روپۍ بجټ چې کوم دی نو هغه په دې بجټ کې د یونیورسټو دپاره کې نه ښودو نو د هغې د هغه مسله سیوا کېدله لکه له اوله هغه وخت کې 100 میلیونه کمې و بیا 200 شو بیا 300 شو داسې را روان و نو هغه تقریبا موږ باندې چې کوم زوړ هغه امپیکټ دی نو هغه 2 اربو د پاسه دی هغه اورېدلی دی دغه شانتې بیا د لازمي خبر ده چې اوس د دې کال کم بجټ دی نو په هغې کې هم چې کوم دغه 30-40% پیسې په کار دي نو هغې کې چې کوم څه کمې خو به چې پوره کې خو چې کم کمې د دې حکومت له پوره کول دي نو هغه دې نه دی پوره کړی د دې د وجې نه یونیورسټي دې حالت ته راورسېدله چې موږ صرف د سټوډنټانو چې دې وخت کې کم فیسونه دي نو هغې نه چې کوم انکم جنریټ کېږي تقریبا هغه زموږ شپږو تنخواګانې او پنشن پوره کوي نو هغه پوره کېږي خو 4-5 میاشتو سیلریز او پنشن چې کوم دی دا نه پوره کېږي نو د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده هغه دا ده چې صوبایي حکومت هغه خپله ریسپانسبلټي نه پوره کوي د هغې د لاسه نن موږ په دې حالت باندې ډاکټر صاحب دی کې بعضې خلک دا وایي چې خاص طور باندې صوبایي حکومت دا وایي موږ په نور څوک نه یادوو د موجوده صوبایي حکومت دا وینا ده چې په تیر دورونو کې خاص طور باندې بیا د ان پی دور هم یادوي او اوس پکې د نگران دور هم یادوي چې بې تحاشه برتۍ شوي دي د یونیورسټو نه پلیسمنټ بیورو جوړ شوی او بس دړدل برتۍ پکې شوې نو دا دومره اوس په هغې باندې مالي بوج راغو چې دوی دا نشو چتولی واقعي بلا ضرورت برتۍ شوي دي نو زه به خو مجید دې تاسو ته د خپلې یونیورسټۍ مثال درکړم اول
زمونږ په یونیورسيټي کې چې په 2008 کې 9 کې چې کوم د استادانو تعداد او د بجټ پوسټونو مطابق هغه 753 دی. اچھا په دې وخت کې چې زمونږ هغه تعداد چې کم دی نو هغه راغلی دی او موږ دې وخت کې 430 435 کسان یو. اچھا دا باقی کسان په دې دوران کې ریټایر شوي دي. خو د تیرو لسدولسو کال نه زموږ مختلف وجوهاتو د وجې فاینانشل ایشوز د وجې ایڈورټایزمنټ نه کېږي بلکې د موجوده فیکلټي پروموشن یې موډاړي. اچھا او نوې انډکشن شته نه باقاعده مونږ هر سیمستر کې 300 ټیچران په وزټینګ هایر کوو او هغه باندې مونږ سیمستر چلو نو برته هو په استادانو کې خو حال دی. دا غي نه پس مونږ راځو چې کم زمونږ کلاس 3 کلاس 4 یا زمونږ ایڈمنسټریټیو سټاف دی جی نو په دغه 2008 خواوشا کې زمونږ دغه سټاف تقریبا چې ټول راوځي کې ایڈمنسټریشن او د کلاس 3 کلاس 4 نو دا تقریبا 2200 کسان. اچھا دې وخت کې موږ سره موجوده هغه ټول کسان راغلي دي 900 سره پاسه. اچھا بل طرف ته جی په هغه وخت کې زمونږ د سټوډنټانو تعداد چې به کومو زمونږ ډپارټمنټونو تقریبا 3600 پای کې صرف ایم ایم سی وا ایم پی ایل پی ایچ ډي هغه کې تعداد به موږ سره 3.5 4 سټوډنټانو. اوس چې کوم دی جی هغه تعداد موږ سره د 17000 18000 نه وړېدل دی بلکې دا ځل چې کوم سره اوس کوم تعداد دی نو ما ته ایگزیکټ فګر نه دی یاد خو 19000 دی یا دی کا 18000 یا دی چې دا دې طرف ته خاص نو لکه مونږه نمبر اف سټوډنټس سیوا شوي دي پلس تاسو ته خبره تر چې پیسونه هم سیوا شوي دي دا هغه باوجود یعنی یونیورسيټي خپل گروث کوي کنه یونیورسيټي گروث خدای دې چې سټوډنټان سیوا کوي ته ډپارټمنټونو سیوا کوي نو ډپارټمنټونو هم سیوا شوي دي هغه تعداد تقریبا 60 تر رسیدلې ده دغه شان د نمبر اف سټوډنټ سیوا شوي دي بلکې چې کوم استادان په کار دي نه غنښت. نو ډاکټر صاحب دغه به زما سوال بیا دا وی چې تاسو دا اول چې استادان خو د 750 نه تقریبا راکم شو 400 شو باقی سټاف هم د 2000 نه راکم شو 900 ته راغو او سټوډنټان چې کوم دي هغه د 3-4000 نه 18-19000 ته ورسېدل نو بیا په کار چې د یونیورسيټي په ګټه کې روانه و دا پیسې چرته غیب شوې او فیسونه هم زیات شوي دي. دا چې تاسو کوم خبر وکړه نو دا غي ریزن دي تاسو جی جی په 2008 کې زمونږ چې د یونیورسيټي کم ټوټل بجټ وو نو هغه به تقریبا 2800 میلیون یعنی 2.5 اربونه تر 3 اربو پورې وو. اچھا هغه 2.5 ارب کې وتا ته 1950-53 میلیون د ایچ سی نه ملاوي دي. دا 800-900 میلیون روپیا به کم دی نو زموږ خپل جنریشن ایچ سی نه پتا سره څومره راتلی جی 1950-1953 میلیون دا به زموږ اچھا 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 اوس جی تاسو لک آسان حساب وکړئ د وخت کې زموږ د یونیورسيټي بجټ چې کم دی نو هغه رسیدلې دی تقریبا 6.5 یا 6.7 بلین تا. اچھا لکه هغه وجه صدا دا غرسېدو دا غرسېدو وجوهات چې کوم مین دي نو هغه دا چې لکه هغه وخت کې سیلریز او پنشن اماونټ چې کومونه هغه سونه وسومره دي تاسو اتوماتیکلی لکه تنخواهګانې سیوا زیات شوی دی دغه شان یوټیلیټي بل نه هغه وخت زموږ ټول یونیورسيټي بل 1 لک روپیا راځي زموږ یونیورسيټي بل چې کوم نه هغه یو کروڑ روپیا راځي. نو دا ټولي کیسې چې تاسو راوځي کې کنه د بجټ هغه امپیکټ چې نه هغه ډبل نه وړېدل دي او د بجټ جی سر نه باته دا و چې موجوده صوبایي حکومت دا مسله د دې د دریم حکومت نه خراب شو او کنه د دې د 13 حکومتونو د پرویز خټک صاحب او محمود خان صاحب حکومتونو کې دا مسله وا بالکل وجي دا مسله د دې درو واړو حکومتونو کې یو شان را روانه ده دا غي وجه دا چې دی خو سو اونکړی نه لري کنه دا غي نه خو زیات زکه شو چې ما هو تاسو ته و چې ګوره هغه وخت کې مونږ ته ضرورت لګو 100 میلیونه پکار وي 50 پکار وي نن هغه ضرورت راغی مونږ ته کم از کم 3000 او 2500 میلیون پکار وي. دا مسله چې دا هغه نه ذکر روانه شو چې هغه کمې روانو په دې دوران کې چې دا چې کارو شو چې په هغه وخت کې به لکه دې کې به ریسرچ لپاره جدا پیسې دې کې به د نور اکټیویټیز پیسې هغه خو چې ختم شوی دي. اچھا هغه هو بالکل زیرو ته راغلی دي دا خو چې موږ صرف چې زموږ دی وخت دا کم بجټ ته په دې بجټ کې 85-87% صرف سیلریز او پنشن دی. نو تاسو لکه خپل اندازو لګئ دا باقي 20% چې څونه دی دا زموږ یوټیلیټیز خرچ شو نو تاسو لکه اندازو لګوي چې د کلاس روم سال شو د ډپارټمنټ سال شو
یا چې دغه شانتي د ریسرچ څخه حل شو هغه لپاره 1 روپیا پدې کې ډاکټر صاحب بعض خلک دا وایي چې که صوبای ایچ سی جوړ شوی وي نو دا مسله به نه ورapېښ شوی بالکل دا ټیک ده ټیک وای د دې ریزن چې ټیک وته موږ ځکه وایو تاسو ته اسانه خبر وکم دی وخت چې موږ په کې پی کې 34 یونیورسيټي جی یو 2 اضافه پکې اوس نورم شوی دا تقریبا 36 شوی په 34 یا 36 یونیورسيټي دلته دی او په صوبه سند کې هم سیم یونیورسيټي دی اچھا په سند کې سیم یونیورسيټي دی سند ګورنمنت زبردي د دې کال خبرو کم دې کال اغي 42 ارب روپے اغي لور کړی اچھا او پروس کال اغي چې 35 ارب ور کړی وي دا نه مخکې کال باندې اغي چې 24 ارب ور کړی وي لکه دا اضافه ته وګورئ اغي هر کال 10-12 ارب روپے اضافه کوي ٹھیک ده او دا کیسه چې روانه ده د هغه وخت نه چې کله اغي د 18 امندمنت نه پس په 2012 یا 13 کې خپل ایچ سی جوړه کړه نو اغي باقاعده چې کوم هایر ایجوکیشن له بجټ کیږي نو پاره کې د یونیورسيټیز ریکرینګ بجټ شاملي او هغه بجټ اغي سٹارټ کړو هغه وخت کې د 6 یا 5 ارب نه نن هغه جی په دې کال کې 42 ارب تور رسیدو نو سر زمون دی حکومتونو 1 روپیا نه دی ډاکټر صاحب یو اعتراض په دې حکومتونو دام راځي او دا د زمون چې کوم ایچ ډی دی اغي دا وایي چې په پنجاب تقریبا 13 کروڑ آبادی د پاره خو 35 یونیورسيټي دي او دلته د 4 کروڑ آبادی د پاره 36 یونیورسيټي دي نو هغه وی چې دا دومره تعداد کې یونیورسيټي جوړول وي دا ظلم تاسو څه وایي دا بالکل ټیک وي مونږ د خبره سره بالکل خاجي خو مسله دي دا زه تاسو ته اوس اسانه خبره جی جی لیټ سپوز وې ما چې کوم تیر حکومت هغه د یونیورسيټي سیوا کړې نو هغه وخت کې څونه یونیورسيټي جوړې شوې دي دا هغه نه پس چې کومه بیا پی ټی آی حکومت راغې دي سونه جوړې بالکل لکه که فار ایگزامپل زدي سره اګری کېږم مونږ خدا حقیقت تسلیمو مونږ جی بالکل د دې مخالفت کوو دا غي وجه دا جی چې دا اغي د آبادی په حساب سره او زما د آبادی په حساب سره یونیورسيټي زیات دي او بیا چې بل نقصان دي داو کو چې تھرو آؤٹ پاکستان دی په کالجز کې بي اس پروګرام شروع کو دا بالکل لکه هغه مونږ ته بل نقصان راکو ځکه چې زمونږ سره به یو نیم لاک سټوډنټس وایي په پرایویټ ایگزامز مونږ غوښتل جی جی هغه سټوډنټس هم چې زړو یونیورسيټونو لاړو نو هغه موږ ته نقصان راکو اوس مسله دا راځي چې تا کالجز کې بي اس شروع کو نو بیا اټ د سیم ټایم تا ته دغه یونیورسيټو ضرورت نو بالکل نو بالکل چې دې سره موږ اګریو دا خبره تاسو 100% ټیک ده او دا د حکومت هم ټیک ده خو خبره ده عزیر صاحب اخره کې راته دا وایي چې بس تاسو په خیال اوس فوري تور باندې سپکار دي بس مال 2 منټو کې دا جواب راکړي سپکار دي چې دا مسله حل شي ساده خبره ده سر جی حکومت لپاره په 2.5 ارب بجټ کې 20 ارب 25 ارب روپے حصہ شي بالکل دا اوس انجینر احسان صاحب هم دا خبر وکړه چې په کار دا د داور کی او کدی ګور دی په خپل یو ټاسک فورس وکړه د هغه کیلکولیشن کړی چې یاره کم از کم 15-20 ارب روپے زړې لایبیلیټي د یونیورسيټو دا ورکې جی او زه به دا وایم چې یو 20-25 ارب دی نور ورکی نو وانس فار آل د ټول یونیورسيټو مسله حل ده یعنی 50 ارب خو شاید کملو شي مسله به حل شي چې 50 نه دي جدي تقریبا یو وخت کې 35 ارب روپے ورال ورکړي نو یوی یونیورسيټي ته روان کال کې بیخي مسله نه اچھا او دی حواله سره دي سره تاسو خبرې شوې دي یا دي تاسو ته دغه ریسپانس درکړی دی کنه جی یاره جی مونږه دې سره په خبرو باندې ستړي شو 13 کال مینهان صاحب سره مختلف ځایونو کې وعده وکړي سی ایم صاحب تاسو ته یاد شي زموږ ته راغلو پبلکلی اناونس کړی دا باقاعده د هغه ټولو وعدو باوجود دا غي ټولو ویناګانو خجی مونږ مختلف خطونه مونږ مختلف ملاقاتونه دا غي ارسه باوجود نن دا حل او جی دا ځل چې دا بجټ داري پېښ شو د دې بجټ نه مخکې نه راوخلې تر اوسه پورې اغي نه د یونیورسيټي انتظامی سره ملاوي دل غواړي اغي لاړ شي دا غي نه پټيږي جی دغه شانتي نه زمون اسوسییشن سره ملاوي بس دا د لاسه دا مسله را بس ان شاء الله زه به کوشش وکړم یو پروګرام بل بیا تاسو سره مونږ کوو زموږ ټایم ختم شو جی تاسو د ټایم ورکول ډیر مننه کتون کو اوریدونکو دا تاسو وورید چې ټیک دا یونیورسيټي کا 13 زیات جوړ کړي دي نو تاسو دا په کار چې د پی ټی آی په درې دورونو کې څومره یونیورسيټي جوړې دي څومره برتی شوې ده دا وخت مسله ده د 30 سے 35 ارب روپو ک 30 سے 35 ارب روپے د صوبې حکومت ورکی د صوبې د ټولو جامعاتو د زرګاو لکاو سټوډنټانو مسله به حل شي امید لرو چې صوبې حکومت په دې مسلې ته ضرور توجه ورکړي موږ کوشش کړو چې مینا خان صاحب وروغواړو خو غي سیاسي مصروفیات زیاتو موږ ته ټایم را نکړې شو بل پروګرام کې به کوشش کوو چې دی آمنے سامنے کینو تر هغه پورې وتا سن اجازه غواړو د الله پامان